بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. سورہ آل عمران دری حصیو پاول عیسیٰ کی اثباتو دا توحید دا اللہ رب العزت او غدری بابو نوا بیادویم عیسیٰ کی اثباتو دا رسالت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او حق عیسیٰ پائی کی بیانو دا قبائحو او دا نقصاناتو دا منکرینو دا رسالت بیائدرے میں عیسیٰ شروع کلا پائی کی بیانو دا جہاد او انفاق فی سبیل اللہ تعالی پائی کی اول قوانینو دا پارا دا تاسیس دا جماعت او بیا دویم باب کی اصولی ذکر کول دا کامیابی او علتون ذکر کول دا شکست سو اصول او قوانین مخ کی ذکر شو تدی زین دولسم قانون بیانی چی دا ایمان والو دا کافرانو تابیداری با نکوئی کتاسو دا کافرانو خبر منائی دای تابیداری کوئی داغی نقصان بداوشی چی تاسو با دخپل دین نواڑی کافر بمکی او دا کافرانو دا امداد تا مکوئی دا منافقانو نے مکوئی اللہ ستاسو امدادی دے اللہ بستاسو مرستا او امداد خام خاکی دا امداد دیر طریقی لی یو طریقہ دا امداد بیادا خی چی دا کافرانو پزلونو کی با اللہ پاک رعب واچی یر واچی مسلمانانو تا چی مخامخ کیگی نو آغیبت انگیدے نشی ولی چی دا یریگی با چی دا مسلمانان بمڑکی دی سر مقابلہ زمان کو وس کے ندا نئی با تختی دا وجوہ چی دا دیر کافران او لگ مسلمانان بو اگر مسلمانان با پاگ دیر و کافرانو زورور شو نو وصلہ باغی سر دیر و کسان باغی دیرو او زورور بشو مومنان داغی وجہ دادا چه دا کافرو پزلکی با اللہ رعب واچو یر واچولا مداغی دلاسو نبیا سکیدلنا او پزید دی چه اغی پا مسلمانانو عملو کنو ای با بس تیخت شروف لگا ازلکی بے رعب راگی نو دادا اللہ دا نصرتی و نمونوا چه اللہ با دا کافرانو ازلکی رعب راولی اللہ خو قانون بدائی چه مومنان با دا کافرانو تابداری نکی مومنان با دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا حکم تعمیل او تابداری کی یا ایوہ الذین آمنو اے دا ایمان والاو اے مومنانو ان تطیعوا الذین کفرو دا گورا من دا تابداری دا کفارو او دا بیدینونا او دا غی او قسم علت او وجہ خیر ان تطیعوا الذین کفروا کچر تتاسو تابیداریو کئی داغی کسانو چکا پیران دی یردوکم علی آقابکم واپس بکی تاسو پکندس تاسو باندی یعنی بیابم دا دین نوالی فتنقلبو خاسرین فسبگر زی تاسو تاوانیان نو گٹا با نکی پتاوان کے بشئی قیمتی شینا با محروم شئی چی آغا ایمان دے بیا بس پیدا ہوشی
کافرانو نه خو یا علما وایي مراد مشرکین مکه دي چې دا د مکې مشرکان درته وایي چې د خپل پلار او نیکه دین مه پرېږدوئ د خپلو مشرانو طریقې مه پرېږدوئ نو ای د ایمان والو که چېرته تاسو د دې کافر ومنئ چې دی د کفر او د شرک دعوت درکوي نو تاسو به د خپل دین نه واړئ او کا تاوان کې به شئ او یا مراد ته یهودیان او نصوارا دي یهود ورته وایي چې زمونږ دین حق دی دا ومنئ نصوارا وایي زمونږ دین حق دی دا ومنئ نو ای مؤمنانو که چېرته تاسو د دې یهودو د نصواراو خبره ومنله نو دا یهود او نصوارا ستاسو دشمنان دي کوشش کوي چې تاسو د دین نه واړئ او یا مراد منافقان دي چې د منافقانو چې دا ظاهر باطن کې دی کافر دي کنه په خولې به لا اله الا الله کلمه ویلا خو زړه کې چې دی نو هغه به کافرانو مؤمنان بنو لکه سوره بقره کې ویلو چې ومن الناس من یقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین بعض د خلقو ناغه څوک دي چې هغوی وایي موږ ایمان راوړی دی په الله او موږ ایمان راوړی دی په ورځ د آخرت باندې او نه دي دغه کسان مؤمنان نو دوی خو مؤمنان نو کنه حقیقت کې کافرو په زړه کې دا ایمان یې خو د دنیوي اغراضو دپاره ظاهرو نو چې د دې منافقانو مني نو د منافقانو په منلو کې به دا نقصاني چې تا به هم د دین نه واړئ د منافق به هم نه مني د منافق کوشش دی چې دا تاله د ګوړې په شکل کې زهر درکړي تا به داسې طریقې باندې ستا په مخ کې به د نبي علیه السلام یا د دین اسلام یا د یو حق پرست عالم بدي شروع کی نو دروغ به وایي الزامونه به لګوي بدنامي به لګوي به خبر هم نه په دې باندې ساده سړی چې دوکه شي وګوره ته ما اورېدلي دي وایي داسې داسې خبره مې اورېدلې ده نو چې تا واورېده دروغ دې اورېدلي دي نو ضرور چې اوس ته په هغې عمل کوې نو په دروغو دې عمل وکړه نو د هغې پیدا به دا وشي چې تا به د دین نه واړئ دا به تا ته نقصان ورسوي کافر بڑا یخشی دا منافق بڑا یخشی یا ایوها الذین آمنو اے دا ایمان والو ان تطبیعو الذین کچر تتاسو مرتابداری کوئی داغی کسانو کفرو چی کافران دی یردوکم علی آقابکم واپس بکی تاسو پکندستاسو باندی فتنقلبو خاسرین فسبگر زیتاسو تاوانیان بل اللہ مولاکم تدید پارا دائی تابداری کے چتت امداد غواری توی کمزور بشم یواز بپات شمسوک برا سرف مرگری نشی بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ پاک مددگار ستاسو دے نوچے اللہ در سر امداد کئی نو دبل چا امداد تاڑو ضرورت شتا دینا مدارک وی بل اللہ مولاکم اے ناصرکم فاستغنو عن نصرت غیره اللہ ستاسو امدادی دے نو دا نور خلقو دا نصرت و دا امداد نازان غافل کئی زان بے پروا کئی بل چاہتا چھ دینو توجہ مور کوئی اللہ شتا کرنا چھ دا اللہ امداد در سرائی حصوک دستا عمل کرتیا نکی اللہ بتاو ساتھی او چھ دا اللہ امداد در سرانی او دا طول دنیا دا سر مرگری شی نو دی دا تیس پیدا نشر سوالی بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ مددگار ستاسو دے معاون ستاسو دے وہو خیر الناصرین او دا اللہ غور امداد کون کے دے دا امداد کون کو نام آغشان امداد حصوک نشی کولے سنگ چے اللہ کئی اللہ سنلقی فی قلوب اللذین کفر الرعبا دا مثالو نموند امداد ذکر کئی اللہ امدادو نکینو داغی دیر طریقی یو طریقہ پا کدام دا چی اللہ دا کافرانو پزرونو کی روب او یرواچی سنلقی فی قلوب اللذین کفر الرعبا خام خازر دے چی وابچو منگا پزرونو داغی کسانو کی چی کافران دی الرعبا یری لرا
رعب د یری نه ډکېدلو ته ویل کېږي چې سړی دومره ویریږي چې سم دا زړی د یری ډک شي زړه مې د یری نه سم چوي داسې یره به الله پاک د دوی په زړه کې واچوي سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب زر دی چې وابچو منګه په زړونو دغه کسانو کې چې کافران دي الرعب یری لرم بما اشرکو بالله په سبب دا غي باندې چې د شرک کړو په الله تعالی باندې ما لم ينزل به سلطانا هغه چې نه دی را لېږلی الله تعالی بما اشرکو بالله په سبب دا غي چې شرک کړو په الله کم شرک کړو ما هغه شرک لم ينزل به سلطانا چې نه دی را لېږلی الله پاک په دې شرک باندې دلیل لرم هیڅ دلیل پې نشته او د دې معبود باطل په عبادت باندې څه دلیل نشته دا رعب الله پاک په ډېرو موقعو کې د کافرو په زړه کې اچولی په بدر کې الله پاک رعب اچولی چې 314 کسان زورور شو په 9,900 کافرو احد کې الله پاک روب اچولې دي د رستنو آیاتونه کې ان شاء الله راشي مسلمانان په الله زورور کړل او کافرانو ته شکست ملاو شو دا غینه غنیمتونه په میدان کې پاتې شو او هغه منډه والي تختیدل ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم باذنه الله دا وعده رښتینی کړی ده روب الله د کافرو په زړونو کې راوسته او کافرانو ته احد کې شکست ملاو شوی دی تیښته هم کړې ده دا خو هله نقصان وشو چې مؤمنانو کې خپله کې اختلاف راغی نبی علیہ السلام چې کم کسان ودرولی په هغې غر باندې 50 کسان په یې کې اختلاف پیدا شو او هغې ویله چې جنګ ختم شو نو څه کوو راځئ چې ځو د مسلمانانو سره به غنایم راغونډ کړو امداد به وکړو امیر ورته ویل چې نزو د الله پیغمبر موږ ته ویلي دي چې دلته به یې تر څو چې درته ما نه ویلي دي تاسو به نه راځئ نو په یې کې 50 کسانو 40 کسان کوز شول لس پاتې شو نو چې کافرو ته پته ولګېده چې دا مورچه خالي شوه نو هغې د شا طرف نه راغلل او مسلمانانو باندې حمله وکړه نو روب خو الله اچولی و دا خو چې مسلمانانو کله د امیر خلاف وکړ د الله د نبی د حکم خلاف یې وکړ خپله کې اختلافات یې شروع کړل نو بیا د کنه کافر زورور شو الله خپله وعده رښتینې کړې وه سنلقي فی قلوب الذین کفروا الرعب زر دی چې وابچو موږ په زړونو د هغې کسانو کې چې کافران دي یرې لره بما اشرکو بالله ابو سفیان داسې کار وکړ چې څه مزل یې وکړه که نه نو ملګرو ته ویل یلکه دا کار ښه ونه شو وایي څنګه وایي هغه کوم چې پکې ډېر شریان وه خو ژوندي دي که نه محمد صلی وسلم ژوندی دی ابوبکر ژوندی دی عمر ژوندي دي هغه غټ غټ مشران یې خو ژوندي دي موږ خو نور خلک مړه کړل راځئ بیا ورپسې واپس کېږو او ورځو مسلمانان چې دی نو پوره ختموو هله به مکې ته ځو چې کله دی بیا اراده وکړه نبي علیه السلام ته خبر راغی نبی علیه السلام صحابو ته وی چې مغه کسان به ځئ چې کوم وخت مخکې په جنګ کې ما سره زخمیان کسان د بل په تکیه بیا روان شو ځي چې پسې ورځو کافرانو په زړه کې الله روب واچو وی ویله چې هسې نه عزت هم لږ راغلی دی لږ حیا هم راغلی ده چې مسلمانانو ته شکست ورکړه که دا پیره مخامخ شو نو مسلمانان دومره غصه دي چې ختم به وکړي نو بس ویرېدل وایي ځئ چې ځو بس وتښتېده ولاړه روب الله د هغې په زړه کې واچو وایي بل کال له به چې دی نو بیا په بدر کې جنګ کوو بدر هغه زوړ بدل یې ذهن کې و که نه بدر له به ځو نبي علیه السلام ورته وایي صحیح ده که نه چې موقع راغله نو نبي علیه السلام او صحابه لاړه دلته بدر ته او دا کافران چې دی دیم را روان شو چې معلومات یې وکړه نو روب پرې راغی یره پرې راغله نو یره نبی علیه السلام ته وایي چې دا څه کال چې دی نو دا ډېر سخت دی د قحطونو د لږو کال دی د جنګ کال نه دی بس هغه زموږ وعده ختمه ده
بیا واپس لاړل وتښتېدل. مسلمانان تللي دي بدر ته، هلته یې 8 ورځې انتظار متوقع، بیا واپس راتله، تجارتونه یې وکړل، بلا مال دولت یې ځان سره راوړل، خو کافران وتښتېدل او مقابلې ته ټینګ نه شو. روب الله د کافرو زړه کې هر موقع باندې اچولی. سنلقي فی قلوب الذین کفروا الرعب، خامخا حاضر دی چې واچو منګه په زړونو دای کسانو کې چې کافران دي یاره، بما اشرکوا بالله، په سبب د هغې چې شرک یې کړی په الله، ما لم ينزل به سلطانا، چې نه دی رالیږلی الله تعالی په هغې باندې څه دلیل لره. ګوره شرک دی باندې الله پاک هیڅ قسمه دلیل نه دی رالیږلی. د شرک د مشرک چې څومره الهه دي دا باطل دي، د عمل باطل دی. قرآن عظیم کی اللہ بار بار دا خبر کړي چې د شرک په جواز اللہ پاک اس قسم دلیل نه دی نازل کړي، اس قسم دلیل نه دی رالیږلی. حضرت یوسف علیہ السلام هم ویلي، سورۃ یوسف لګو ګورئ آیت نمبر 40. سورۃ یوسف آیت نمبر 40 سلویختم. آیت یو کم سلویخ نو گوره چه خپوی شی. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے زماد جیل مرگرو، اے زماد جیل دوارو ملگرو، ارباب متفرقون، اے خدایان جدا جدا خیر غردی، ام اللہ الواحد القہار، او کنا اللہ پاک وردے چی یکی او زور وردے. ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. تاسو عبادت نہ کوئے ما سوا دا اللہ نہ مگر دا نمونو چکی خود دی نمونو لرتاسو استاسو پلارانو. ما انزل اللہ بها من سلطان، ندر علی گلی اللہ پدیبانی صدلیل لرا. دا نمو لتاسو کے خود دے، دا احدم لتاسو منائی. اللہ پدیس دلیل قرآن کے ندے نازل کرے، دا اللہ نبی سندی ویلی دی بارکی تاسو د ځان نه دا شروع کړي دی او کوي. ان الحكم الا لله، نه د فیصله او اختیار مگر د یو الله دی. امر الله تعبدوا الا اياه، حکم کړی دی دی الله چې عبادت بنه کوي مگر د یو الله بکوي. ذالک الدین القیم، دا د دین مضبوط لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي. ګوره ما انزل الله بها من سلطان، اللہ پا دیس دلیل نہ دے را لے گلے. سورت اعراف کے وئی آیت نمبر 71 یہ ہوئی آگی. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان. ہود علیہ السلام قل قوم توئی اتجادلوننی، آیتاسو جگڑی کوئی ما سرا، فی اسمائن پباردا غنمونو کی، سمیتموها انتم و آباؤکم، چکی خودری تاسو آغیلر تاسو استاسو پلارانو، ما نزل اللہ بها من سلطان، ندرہ لگلی اللہ پاک پدے باندے صدلیل لرا. اگورا دا تاسو استاسو مشرانو والا دا نمونه کی خودی دی، دا شلگزیب آباد ہے، دا دا منزی موارد ہے، دا دا تبیزی موارد ہے. قرآن کی کمزے کی دی و حدیث کی کمزے کی دی، چھتوی دا دا پلانی شیزی موارد ہے، دا دا پلانی. ما نزل اللہ بها من سلطان، ندرہ لے گل اللہ پا دیبانی کس قسم دلیل لرا.
نو شرک باندې دلیل نشته د هغې په جواز. البته د شرک په رد باندې دلایل نه قرآن او حدیث ډک دي. الله د شرک رد کړی دی. داسې ډېر آیاتونه دي. سورت رعد 33 کې بیا راځي، سورت فاطر 40 کې راځي، سورت احقاف 4 آیات کې راځي، سورہ نجم 30 آیات کې چې دا د مشرکانو د ځان نه جوړ کړي دي او الله رب العزت په کتاب کې د دې هیڅ قسمه ثبوت نشته، بلکې د دې رد دی. ومأواهم النار، زید دی اور دی، وبئس مثوى الظالمین، او ډیر ناکاره دی زید ظالمانو. د ظالمانو دا ځای چې اور دی ډیر ناکاره ځای دی. نو ظالمانو نه مراد مشرکان. د مشرک ځای به ډیر خطرناکي، ځکه چې د هغه د سره مغفرت نشته او جرم هم ډیر ناکاره دی. نو قانون دا ذکر شو چې د کافر او د بيدینو خلقو تابعداري به نه کوئ. نن مسلمان ذلیل پدې دی چې د قرآن تعلیم نه مني، د رسول الله خبره نه مني، او د کفارو د یهودو او د نصاراو په خبرو پسې ور روان. هغه مني، بے دلیل خبرې مني، منګړت خبرې مني، بے سند خبرې مني، او چې قرآن باندې ایمان دی د هغې خبره ورته کوي نو لکه هسې ګپ چې لګی ورسره په یو غوږ یې اوري او په بل یې وباسي. د رسول الله د احادیثو خبرې په یو غوږ اوري او په بل یې وباسي، او دا نورې خبرې زړه ته کوزي کړي. الله اول ته وګورئ، یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان والو، ان تطیعوا الذین، که تاسو تابعداري وکړه د کسانو کفرو چې کافران دي، یردوکم، وابړئ تاسو علی اعقابکم، په پوندو ستاسو، فتنقلبوا خاسرین، پس وبګرځئ تاوانیان. بل الله مولاکم، بلکې الله مددگار ستاسو دی. وهو خیر الناصرین، او د الله غوره امداد کوونکی دی. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، زر دې چې وابچو موږ په زړونو د کسانو کې چې کافران دي ریاري لره، بما اشرکوا بالله، په سبب د چې شرک کړی په الله، ما لم ينزل به سلطانا، هغه چې نه دی رالیږلی الله پای باندې دلیل لره. ومأواهم النار، زید هغې اور دی، وبئس مثوى الظالمین، او ډېر ناکاره دی زید ظالمانو. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. وصلى الله تعالى على خير خلقه.